ډېرو قدردانو مشرانو کشرانو رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي چې موږ او تاسو یې دوه جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي او الحمدلله ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم شان نه مختصره لږ ډېره زیاته مقدسه حصه تلاوت کړه. موجوده حالات د تمام امت مسلمه ستاسو په وړاندې دي. صرف یو پاکستان نه چې چېرته مسلمانان اوسېږي د هغوی حالات که معاشي طور باندې دي اقتصادي طور باندې دي او که هغه د هغوی سالمیت دی په هر طور باندې چې ورته ګورو هغوی په مشکلاتو کې ګیر دي که د هغوی ازادي ده او ټول عالم کفر د مسلمانانو خلاف په یو آواز باندې د یو جنگ اعلان کړی دی د یو بل ملاتړ جوړ شوي دي. مسلمانانو ظلم ښکاري نه چې په دې باندې ظلم شروع دی او کفار چې دي نو دا په مختلفو نومونو باندې د مسلمانانو ازادي سلب کوي او د مسلمانانو هغه کوم اسلامی تشخص چې دی د هغې د خرابولو کوشش هم کوي او ورسره د مسلمانانو په ملکونو باندې د قبضې او په هغې باندې د تسلط لپاره مختلفې هیلې بانې هم ګوري. په یو داسې دور کې که موږ خپل ځان ونه پیژنده او موږ خپل تقدیر فیصله چې الله زموږ په خپلو لاسو کې موږ له راکړې ده د هغې فیصله موږ ونه کړه چې یاره زموږ حکمرانان څنګه پکار دي زموږ وطن څنګه پکار دی نو دا ورځې چې دي دا شپې چې دي دا هم د غنیمت دی کیدای شي د دې نه پس ډېرې سختې راشي. په کشمیر کې تیر جمعه د جمعې منځونه نه دي شوي د اختر منځونه ځینو ځایونو کې ډېر په مشکلاتو کې شوي دي. فلسطین کې بیت المقدس باندې عین د اختر په وخت کې شلنګ شوی دی مسلمانانو ته تکلیف ورکړی شوی دی. دا ټولې هغه خبرې دي چې دا ځای نه په امن و سکون و پکې رو دا سکون غارت شو برباد شو تباه شو. نن موږ تماشا کوو چې نه زموږ کور کې چې کوم دی لا خیر دی دا اور زموږ کور ته نه دی را رسېدلی خو چې دا کوم حالات روان دي نو په دې کې دا اور زموږ کور ته هم را رسېدونکی دی. الله دې هغه وخت نه راولي خو بیا په موږ باندې هم دا حالات به راشي چې پلدي خلک به بیا نور به هم تماشا کوي هغوی به وي له مونږ محفوظ یو بیا به دا هلته هم ځي اخر دا چې دا به په خپل لپیټ کې دا ټول اسلامي ممالک واخلي. ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ د الله او د هغه د رسول د دغې تعلیماتو باندې عمل پیرا کېدو سره سره مونږ د اسلام تاریخ ته وګورو چې حکم څه دی په دې وخت کې زمونږ دپاره مونږ به ژوند څنګه تیرو او مونږ به خپل چې کوم د ژوند د تیرېدو اسباب دي هغه به څنګه د اسلام تابع کوو. بس که په دې باندې سوچ وشو نن به مسلمانانو ته عروج ملو شي د عروج سفر به شروع کي تنزلینه به چې کوم دی څه شي بهر شي. خو افسوس دا دی چې د دې سفر باندې څوک مسافر جوړیږي نه چې هغه په زړه کې دا وایي چې یاره د حالات ټیک نه دي پکار دا ده چې زه د دې د ټیک کولو کوشش وکړم. هر انسان په خپله باندې خپلو خولو کې ډوب دی. اسلامی اقدارو باندې ورځ په ورځ باندې حملې شروع دي. په یو وطن کې چې د اسلام په نوم باندې آزاد دی شریاب د شرابو لایسنسونه ورکول کیږي په هغې کې سرعام چې کوم دی د اسلامي اقدارو پورې د حضور علیه الصلاۃ والسلام سنتو پورې نکاح شرعي محمدي پورې ټوکې کیږي. د حضور علیه السلام ګستاخانو ته سرعام چې کوم دی ریلیف او اسانتیاګانې ملاویږي. د حضور د ختم نبوت یو داسې بدترین دشمن چې هغه په مخ د ځمکه باندې د ژوند تیرېدو حق هغه سره نشته. د مسلمانانو په وطن کې لګیا دی او د هغه د حقوقو خبرې کیږي.
د هغه د حقوقو خبرې کیږي او یو موټی کسان چې دي هغه زمونږ او ستاسو په ټولو طاقت باندې غالب دي. هغې لګیا دي خپلې منمانۍ کوي، هغې لګیا دي خپل کوششونه کوي. دا عزتمندو وړې خبرې نه دي. په 13-18 باندې زما په ګجرات کې پروګرام و، عین موقع باندې د ورځ به یعنې زه وتو والا وم چې ما ته فون راغی چې یاره جي مونږ انتظامیه نه پرېږدي. ورسره یو ډېره عجیبه خبره وکړه او هغه خبره زما ذهن ډېره زیاته واغسته چې دا خو حالات واقعي دې طرف ته روان دي. ورسره دا خبره وکړه کوم متعلقه ذمہ دار چې یادو پولیس کې وی چې هغه راته ووایي چې تاسو که عنوان دا وي چې دا کوم عنوان باندې تاسو کوئ، یعنی تاجدار ختم نبوت کانفرنس، که دا عنوان وي نو په دې عنوان باندې تاسو ته چېرته هم اجازت نشي میلاویدی. دا عنوان بدل کئ. که دا عنوانی تاجدار د حضور د ختم نبوت عنوانی نو بیا درته اجازت نشي میلاویدی. په کم وطن کې چې کم وطن جوړ کړی د حضور د ختم نبوت پروانو دی، هغې ول خپلې قربانۍ ورکړي دي. چې کم وطن د حضور د غلامانو دی، چې کم وطن د پاره دا خو مونږ او تاسو سره د دې وطن که آزاد شوی دی ما ته څه پته لګي څنګه آزاد شو. مونږ خو سره په 14 اګست راته پته ولګي او هغه هم یقین وکړه پرون بله ورځ زه پېښور کې په یو رش کې ګیر شوم، اما چې د خلکو ته وکتل او د هغې دغې مستو ته او د هغې دغې حالاتو ته نو یو عجیبه غوندې افسوس راته او په د خپل حالت باندې جړا راتله. مې دوی د څه نه خبر دي، دا په موټر سایکلو چې ناستې دي او سلنسر یې وښکلي دي او دا لوی لوی شپېلي ورسره دي او دا پنګ پونګ دی او دا غوبلې دي او دا ډانسونه دي او دغه دې ته څه پته ده چې ازادي دې څه شی. مې د ازادۍ تپوس وکړه، د کشمیر د هغې مسلمان بچي نه وکړه چې د چا په وړاندې د هغه چې کوم دی د خویندو عزت تار تار شوی دی. د ازادۍ تپوس د هغې میندو نه وکړه چې د چا په وړاندې د هغې لختې جګر ټوکړې ټوکړې شوي دي. د ازادۍ تپوس د فلسطین د هغې نوجوان نه وکړه چې چا باندې د اختر په ورځ باندې بمباري شوې ده. ازادي څه ته وایي تا ته به پته ولګي. او د ازادۍ تپوس چې دی نو دا چې کوم دی د هغې مجبور و مقهور مسلمانانو نه وکړه چې چا د هغې فلسطین او د هغې شام د یمن د برما د عراق هغه مسلمانان چې په دې اختر کې هم د هغې دپاره د قربانۍ تاسو ته پته ده سږ کال کشمیریانو قرباني نه ده کړې. تاسو ته پته ده چې شام او د یمن او د عراق هغه مسلمانان چې هغې به علاجونو لم بهر تلل هغې سره سږ کال د څه نه وې هغې سره چې کوم دی د قربانۍ پیسې نه وې. هغې زما او ستا پته مه ناستو چې څوک به هلته مونږ له قرباني راولېږي مونږ به کم از کم په اختر کې خو به غوښه وخورو. ازادۍ تپوس کې د حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه نه وکړه چې سل کله 1930 کې اول گرفتار شو او گرفتارۍ نه پس ډایرکټ چې کوم دی د هریپور جیل ته لاړه او د هریپور په جیل کې 3 کاله قید بامشقت تیر کړ او 3 کاله په دې لاسو کې ات کړی وې او پخپو کې بیړی وې او کله 3 کاله د قید بامشقت نه راووته نو بیا یې کور ته نه دی راپرېښود بیا ډایرکټ جلاوطن کړ نو بیا 11 کاله جلاوطن کړ. نو بیا عزتمندو د هغې چا نه تپوس وکړه چې د چا په دې وطن پسې موتا سره ځکه چې کوم دی څه قدر نشته موتا ځکه د ازادۍ په معنا او مفهوم باندې نه پوهېږو موتا ځکه ازادي دې ته وایو چې صرف موټر سایکل نه لغو باسو او پنګ پنګ جوړ کو خلکو ته تکلیف ورسو نوجوانان پکې لاړ شي لاس وخپو نه کنډم شي خلک پکې اکسیډنټ یې وکړي د ډېرو میندو چې کوم دی د هغې هغه د زړونو دړکنې هغه لاړ شي هغه معذور شي څوک ختم شي. مونږ ازادي دې ته وایو ازادي دا شی نه دی. تپوس د حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه نه وکړه وایي چې ته کله 11 کاله د دې وطن د خپل وطن نه وښکلې ظلمن جبرن او دی مبارک لاړل افغانستان ته او افغانستان کې هلته کې د خپل وطن ته راتلی هم نشو وطن ته راتلی هم نشو جدوجهد د ازادۍ خو شروع و خو خپل وطن ته راتلی هم نشو. نو د هغه ځای نه یې په دې خپل وطن پسې سوې انسان چې اوس هم حقه کلمات ګوري د انسان زړه دردیږي. هغه ځای نه سوې اشعار لیکلي دي رب دې خالي کړه لغدار مکار ظالم دشمنه وطن خوږ وطنه او ستا خورې خس ماته خوشبوی دي له خوشبوی سمنه وطن خوږ وطنه او هېرېږې مې نه په وړو سترګو مې یې لیدلې وطن ډېر یې ښکلې او قدم نجس د غماز لرې کړه رب ستا له تنه وطن خوږ وطنه او که مې فرشونه سل تر اړخه د کم خواب خواره شي
یعنی مال مزیدار بسترې راشي، نرم فومونه راشي د کمخوابو او د ریخمو، او زه په هغې کې ناست یم، او زه چې کوم دی محلاتو کې ناست یم، خو وطنه ته او ستا خوره نی، ستا خړې خورې نی، کمې فرشونه سل تر اړخه د کمخواب خواره شي، په صد آداب خواره شي، مال آرام کله راځي بېلتا جانو تنه، وطنه خوږ وطنه او آبادوم به دې په هر تدبیر چې کېږي زما، زړګی خوږېږي زما، ستا آبادول په ما فرض شوي دي له خپل سختنه، وطنه خوږ وطنه او خواږه یاران که د وطن ګیلې د ناس کوي نه، له محمد امینه د معذوری عذر یې پیش کړو له شیرین دهنه، وطنه خوږ وطنه. ما تا ته څه پته ده چې د یو زرو میندو د 70,000 میندو خویندو عزتونه تار شوي دي، وطن آزاد شوی دی. ما تا ته څه پته ده چې د 100 لکو مسلمانانو چې کوم دی د هغې د وجودونو ټکړې او کیمې جوړې شوي دي، دا وطن آزاد شوی دی. د 2 کروڑو مسلمانانو نه کورونه پاتې شوي دي، دا وطن آزاد شوی دی. تاسو به سوشل میډیا باندې یو ویډیو کتلی، یو بابا لګیا دی او هغه وایي زمونږ چې را روانو زمونږ قافله، دا خو یو داسې مثال و ناڅاپه وی بس دا چې کوم دی سو شو، هله پارټیشن وشو، دا هغه پاکستان شو، دا هندوستان شو، دا انډیا شو، بس خبره ختمه، ځای چې څوک هلته ځای هجرت شروع شو، بے یار و مددگار سیکان روتل، اندوان روتل، چړې چاکوان تورې نیزې په لاس کې وې، څوک یې پرېښودل، نه راغی انسانو چې هغه مال مویشي هر یو څیز پرېښی دی، صرف خپل ځان یې بهر راوښکلی دی، صرف خپل بچي چې کوم دی راوښکلي دي، او ځای په ځای باندې دوی به چې کوم دی ورته ناستو د ټوکړې کېدو دپاره. وایي زم د یو خپل مور سره ومه په غېږه کې، وایي مونږ دا قافله د شپې یو ځای ته راورسېده، نو په دې کې خبر راغی چې د دې قافلې باندې مونږ د شپې آرام کو، چې دې قافلې باندې سیکان را روان دي، قافله لوټ کوي، سیکان را روان دي، قافله لوټ کوي. وی زمونږ مشران راغون شو، یو بل سره مشوره وکړه، وی چې یاره دا خو به ډېره ګرانه شي که سیکان د قافله باندې دلته راله او مونږ یې شهیدان کړو، نو بیا خو سیکان څه کوي، بیا خو سیکان د زنانو عصمت دریم کوي، د هغې عزتونه هم تار کوي او ماشومان بچي د هغې په وړاندې ذبحه کوي. نو زمونږ مشرانو دا مشوره وکړه چې زه داسې چل به وکړو چې مونږ به د هغې دښمن له مخې ته وځو، او مونږ ته یې وی چې تاسو دا کوم دریاب چې روان دی د دې په غاړه باندې ځان سره د خپل بچي په غېږو کې والی او ودرېږئ دلته، د خپل بچي په غېږو کې ونیسئ، که تاسو کله د الله اکبر چغې واورېدې خو پته به درته ولګي چې مونږ له الله په سیکانو باندې فتح را کړې ده، نو بیا واپس کېږئ، بیا ځان اوبو ته مه ورغورځوئ، او که تاسو د سیکانو چغې واورېدې نو بس بیا څه چل وکئ چې تاسو باندې هغې مخامخ را رواني او ستاسو په وړاندې ستاسو بچي حلالئ او بیا ستاسو عزتونه تار کوي. د هغې نه بهتره خبره دا ده چې د دې خپلو بچو سره هم دغې دریاب ته ورټوپ کوئ، دریاب به مو یوسي، کم از کم جان به لاړ شي خو عزت به محفوظ وي. دغه بابا وایي زه هغه ماشوم م چې زه د 4-5 کالو خپلې مور په غېږه کې نیولی وم، او زما مور چې دی دا په اوبو کې په هغه نیر په غاړه کې ولاړه وه، او د هغې خپې چې وې دا په اوبو کې وې، او هغې په شا باندې کتل چې اوس به که چېرته زمونږ مشرانو له هغه سیکانو شکست ورکړي چې زه د دې خپل د زړه د قطرې سره زه د دې سره یو ځای چې کوم دی دغې دریاب ته ورټوپ کړم او ما اوبه یوسي. وی لږ وخت پس مشران راله چې افوا وه څوک شته دی نه. په داسې حالاتو کې پاکستان آزاد شوی دی، نن ستاسو پونګو ته پاتې شو، نن ستاسو ډمتوب ته پاتې شو. په ایمان یې ووایه د 14 اګست په موقع باندې اوس تېره شوه، د 14 اګست په موقع باندې د یو عام سکول کالج یونیورسټۍ نه واخله، د یو عام سرکاري ادارې نه واخله تر زمونږ د صدر او د وزیر اعظم پورې، په ایمان یې راته ووایه په کوم ځای کې که تاسو اورېدلي ما ته ووایه، چېرته مو دا اورېدلي دي چې یو کس دام پکې ویلي چې د پاکستان د جوړېدو مقصد لا اله الا الله محمد رسول الله. هر یو انسان څوک د روټۍ په غم کې، څوک د جامو په غم کې، څوک د ټماټرو او د پیازو په غم کې، څوک د رزق او د دالو په غم کې، څوک داسې دي چې هغه به دا مو وایي چې خبردار دا روډونه هلته مو، دا روډونه هندوستان کې مو، دا اسپتالونه هندوستان کې مو، دا پلونه هندوستان کې مو، دا خوراک هندوستان کې ملاوېده چې مونږ را بیل شوي نو
خو زمونږ مشرانو چې قربانۍ ورکولې لکونو خلکو خپل ځانونه ټوکړي ټوکړي کول دې دپاره نه چې زمونږ چې کوم دی کورونه نشته زمونږ هسپتالونه نشته زمونږ چې کوم دی روټي کپړه مکان نشته دا هر څه د دې ځای نه ښه موجود و دا هر څه د دې ځای نه ښه موجود و چې هغوی دا هر څه پرېښودل صرف د دې دپاره یې پرېښودل چې نه موږ له یو داسې وطن پکار دی چې په هغې وطن کې به صرف سکه او نظام د مدینې منورې د جانان مبارکي بس مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بس وي د عاشق صادق زړه ډېر ټوکړې ټوکړې وړی دی زړه یې ټوکړې ټوکړې وړی دی مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بس وي کله فرمایي او چې د خپل دین په غم غوس نه وي مسلمان بس وي چې د سیالۍ لباس نه وي چې د تقوا لباس نه وي د سیالۍ په غاړه که په ظاهر مخ د انسان وي دا انسان بس وي کله فرمایي مونږ خو له تا نه زمونږ وطن به حقیقت کې ګلستان شي کله آزاد به مونږ ته یا الله دا خپل قرآن شي کله کله به دا تورې تیارې د ضلالت ورکې شي د زخمی زړونو نم بهر دغه ارمان شي کله او د محمد امین ارمان دی چې شری ځوانان به د محمد رسول الله په دین قربان شي کله عزتمندو ډېر د افسوس مقام دی هغه پاکستان چې د هغې بنیاد لا اله الا الله محمد رسول الله نن د هغې بنیاد چې کوم دی هغه لړزېږي نن هغې بنیاد پورې ټوکې شروع دي نن د ملک یو وفاقي وزیر ښکاره لګیا دی وی پاکستان څه دی دغه دپاره خو نه دی جوړ شوی چې دا کوم خلک نن چغې وهي پاکستان سیکولر خلکو جوړ کړی او پاکستان داسې شوی مې تاسو څه نه خبر وی زه چې د خپل نیکه د هغې پاکستان د ازادېدو هغه جهادي خپل تاریخ راوالمه پته ولګي پاکستان صوفیاو څنګه آزاد کړی دی انګریز د دې ځای نه صوفیاو څنګه اوښکلی دی مجاهدین اسلام څنګه قربانۍ ورکړي دي موږ نه د هغه هېرېږي نه چې نیا مبارکه به فرمایل چې 11 کاله پس تاسو د نیکه په د سپینو لاسونو باندې داد کړو تور داغونه بیا هم پراته چا نه دا خبرې هېرېږي پاکستان موږ ته داسې پلیټ کې نه دی ملو شوی چې نن عزتمندو موږ سره قدر نشته نن موږ سره د دې وطن هغه اسلامي تشخص او دو قومي نظریه لاړه تباه او برباده شوه پاکستان د جوړېدو بنیاد چې چا یې ښودلی دی نو هغې په دې باندې ښودلی دی چې د دې وطن کې به صرف نظام د مدینې منورې د جانان مبارکي مونږ چې نن مونږ خبره کوو وایي دا مولیان چې دي نو دا څه کوي دا فتنه جوړوي دا فساد جوړوي او مولیانو چې دې قوم او دا ملک غرق کو زه وایم بدبخته چې اسلام پسې دا څوک چې په اسلام حمله ډایرکټ نشي کولی هغې ملا ټارګېټ کړي دا یو مسلمه خبره ده چې په اسلام ډایرکټ سویلی نشي حمله نشي کولی علما ټارګېټ کړي ما ته وښایه تر اوسه پورې د پاکستان صدر عالم څوک تیر شوی دی وزیر اعظم څوک ملا راغلی دی د ملک ادارې چا سره دي ملیانو سره دي پولیس د چا سره ده فوج د چا سره دي د ملک کومه اداره ده چې هغه علماو سره ده ادارې ټولې تاسو تباه کړې ملک ټول تاسو لوټ کو ملک ټول تاسو دوه ټوکړې کو غداریان تاسو د دې وطن سره وکړې د قوم وینې تاسو خرڅې کړې د پیسو دپاره تاسو قوم لاړ تباه او برباد کو پردي جنګونو کې اویا زره خلک تاسو غرق او تباه کړل او بیا چې خبره راشي نو قوم علماو غرق کو علماو چې کومه ډیوټي ده راشه نه ولا ستا طرفه تنخوا شته نه ولا ستا طرفه وظیفه شته نه د هغه خپل کاروبار شته مګر د علماو ډیوټۍ ته وګوره نن که استادان هم استاد که احتجاج کوي چې یاره زمونږ پیسې کمې دي تنخوا کمه ده زمونږ دا حقوق کم دي دا کم دي نور خلک به هم تاجران به هم روډونو ته راوځي نور به هم راوځي هغې به دا وي سره د دې هغې ته حکومت نه فنډونه میلاویږي تنخواګانې په لکونو میلاویږي چا ته نه تنخوا شته چا سره نه د خپل قوم نم چې کوم دی سپک دي څوک 2000 ورکوي څوک 15000 باوجود د هغې چېرته داسې راغلی ده چې باد و باران راغلی دی ګلی راغلی ده او په دې ګلی کې به ستاسو ګاډو والا ماشوم بچي پسې به هم سکول دپاره څوک نی راغلی یاره ګلی وه زه څنګه راغلی وې ګاډي والا به نی راغلی نور څوک به سود سودا له نی وتلی هر چا به خپل کارونه پریښي دکان به هم بند دي مګر په ایمان یې ووایه چې داسې هم چېرته شوي دي چې تاسو ویلي چې نن خو باران دی نن خو ګلی ده نو زه د جومات ملا وایي زه به نن د جومات کې اذان نه کومه زما د اذان به چوټي شي زما د مانځه به چوټي شي که باد وي باران وي ګلی وي ګولی وریږي امن وي سکون وي
او کنه سکون تباوی ملا خپل ډیوټي بیا هم په ټایم باندې کوي د عالم ډیوټي بیا هم په خپل ټایم باندې ده منظم په خپل ټایم کیږي اذان هم په خپل ټایم کیږي نو بیا د دې خبرې مقصد ماته وخایا چې دوی ملک تباہ کو زویم کا حساب کتاب تشوا لوټم تا کو قوم هم تا وخوړه خو چې اسلام باندې حمله ډایرک نشي کوله نو بیا علما ټارګټ کې علما هغه دي چې په مفتو کې د قوم بچوتا کروڑونو بچوتا په مفتو کې لګیا دي د الله او د هغه د رسول د دغه دین تعلیم ورله ورکوي چې مونږ درته د غیرت چل خایو نو بیا مونږ فرقه پرست شو چې مونږ درته وایو چې ستا تاریخ دا نه و چې ته د هغې لاړ شو د هغې غلامۍ کې او د هغې په یو سلام باندې زمونږ قوم بیا لګیا وي 15 ورځې خوشحالۍ مناوي ټرمپ زمونږ د وزیر اعظم سره ښه میلاو شو دا زمونږ د قوم معیار جوړ شوی دی او ډېره توجه یې ورله ورکړه نو زمونږ د قوم معیار دا دی چې مونږ بیا 15 میاشتې خوشحالۍ مناوو ډېر ښه ورسره میلاو شو مونږ په دې خوشحالۍ مناوو زمونږ وزیر اعظم په کمیس پرتوګ کې تللی و امریکې ته مونږ په دې باندې هم خوشحالۍ مناوو چې هغه چې کوم دی څه چلو شو هغه هلته کې یو خپه په بله باندې راړولې و ناستو دا زمونږ د قوم معیار جوړ شوی دی که هغې لګیا دي عراق تباه که پروا نشته 10 لکه مسلمانان بچي یتیم چې کوم دی ټوکړې ټوکړې کړل پروا نشته خو زمونږ د وزیر اعظم سره ښه میلاو شوی دی شام یې غرق که یمن یې تباه که فلسطینی تباہ که پروا نشته خو بس هغه دا ملاقات داسې کړی دی آخر دا معیار شو څومره د افسوس خبره ده زمونږ ذهنونه چرته دي اسلامي غیرت چې ورته ښایو موږ وایو اسلام دا نه دی چې خبره شي چې څوک هر ظالم له غاړه ورکوي هر ظالم له د لرې نه یې ورته دواړه لاسونه داسې کړي د وخت هر ظالم او جابر له طارق جمیل غوندې هر ظالم جابر له غاړه ورکوي هغه موږ ته د ټولو نه ښه ملا ښکاري حالانکه د اسلام مزاج بالکل هم دا نه دی اسلام مزاج دا دی چې ظالم جابر گریوان ته بلا سچه د حضور علیه السلام اخلاق کریمانه دا دی یا ایها النبیو بل څه درته نه ویم قرآن درته ویم یا ایها النبیو جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم د واغلظ علیهم علما فرمایي چې منافقانو باندې سختی چې وات سختی د منافقانو سره شدت د منافقانو سره دا د حضور اخلاق کریمانه اخلاق دې ته نه وایي چې منافقانو له غاړې ورکوه هغه په کلم کله امریکا کې اعتراف وکړو چې آو چې کومې ښځې حضور ته کنځلې کړې وې ما آزاده کړې ده او د هغې په عوض کې په 40,000 علما صلحه مونږ ګیر کړي دي یوې ګستاخې ملعونې دپاره د ملک د علماو ګیرې مونږ راښکلي دي د هغې پټکي مونږ کولو کړي دي هغې په جیلونو کې دننه مونږ شهیدان کړي دي که دینه هیریږي هیر بشي مونږ نه د خپلو شهیدانو وینه نه هیریږي مونږ ته د هغې یو وینه یو آه راته یاد دی او دا به زمونږ نسلونو ته م یاد وي مونږ نه نه هیریږي مونږ نه د هغې شیخ الحدیث چې د 80 کالو په عمر کې په جیل کې دننه د هغه ساه لاړه تر قیامت هم زمونږ نه نه هیریږي دا زمونږ د غیرت معیار شو باوجود د هغې چې په کار دا وه چې د ګرفت شوی وې دلته خلکو غاړې ورکولې د اسلام مزاج خدا دې صرف د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خبر راغې چې حضرت عثمان شهید شو خبر راغې کریم آقا مبارک په دغه وخت کې اسلام ټول دغه 1400 صحابه او ټول صحابه حضور راغونډ کړل چې ستاسو ورور عثمان چې مونږ لېږلی دی د صلح حدیبیې په مقداد اسلام مزاج درته زه ښیمه صرف خبر راغی چې کفارو شهید کو په هغې خبر باندې حضور راغونډ شو د ټولو مسلمانانو نه په مرګ باندې بیعت واغست حضور دا ووایي چې زه مذمت کوم ماله جواب راکړئ حضور مبارک دا فرمایل چې قرارداد پیش کوو دا یې فرمایل چې دا چې کوم دی څه کوو سلام مشوره کوو بیا ګورو چې څه کېږي د حضور علیه السلام غلامانو ته وی راشه بیعت په مرګ باندې وکړئ موږ به د حضرت عثمان بدل اخلو نن په کشمیر کې پرون هم په لاین آف په کنټرول په LOC باندې څه شوي دي فایرنګ شوی دی 3 چې کوم دی په هغې کې فوجیان شهیدان شوي دي بې شماره مسلمانان ورځ په ورځ شهیدان کېږي
کشمیر باندې غیر معینه مدت باندې کرفیو ده، خلکو سره دننه خوراکونه میندې خویندې څو خویندو فریادونه کړي دي، والله کې څوک واوري دا اورېدو او هغې دې خوا ګوري، هغې دا وایي چې د کوم قوم چې کومه جنډه د پاکستان مونږ په سینو باندې وه په هغې په وجه انډیا په زمونږ سینو باندې ګولۍ ورولې دي، هغه زمونږ مسلمانان به زمونږ دپاره څه کوي؟ مونږ وی هغه ستاسو مسلمانانو څه چل کړی و، هغې ستاسو دپاره صرف دومره وکړه چې دې ځلې ستا جنډه مونیوله او ښه لوی لوی باجې ورسره وې کومګارې چې کوم دی کوه هغې ستا دپاره ټوله ورځ دا کار کړی دی. بس که مسلمانانو اسلامي حمیت او غیرت هم یو څیز ته وایي. یو مسلمان خور فریاد وکړو، محمد ابن قاسم چرته نه را روان شو، سند ته راغی د خپلې خور د فریاد اورېدو دپاره. یو د حضور طرف آواز وشو، حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ د اولې شپې د واده شپه ده چې د حضور طرف آواز وشو، دا نه وایي زما خو اوس لومبنۍ شپه ده او خیر د نور صحابه ډیر دي، نه نه، اولې شپې دغه صحابي رسول خپله ناوې پرېږدي او راځي په میدان جهاد کې ودرېږي. دا د اسلام مزاج دی. نن عزتمندو اسلام لوبې ټوکې شوې، ازادي لوبې ټوکې شوې، هر انسان چې ګوري په یو عجیبه کشمکش کې مبتلا یو. په داسې وخت کې عزتمندو که مونږ چې کم دی څه وکړل، مونږ خپل ځانونه ونه پیژندل، مونږ د دې حالاتو د ټیک کولو کوشش ونه کړ، هغه ورځ لرې ده چې دا عذاب به زمونږ په دې کور کې هم راشي. تاسو به اورېدلي یو عام کیسه ده، فرضي کیسه ده چې دې دپاره جوړه کړې ده شاید چې خلک ته عبرت واخلي. وي دوه غویانو، یو سپین او یو زیړ، هغه په یو ځنګل کې اوسېدل چې زمری به راغې حمله به یې وکړه، دواړه به ورته یو شو، زمری به یې چې کوم دی وتښته. څه وخت پس زمري چې دی کوشش شروع کړه د دې یو غوی سره د دوستانې، او چې کله یې ورسره دوستانه جوړه کړه نو د دې بل باره کې ورته چې کوم دی څه شروع کړل، د هغه په باره کې ورته شکایتونه شروع کړل، او چې زه خو ستا ډېر وفادار یم او زه خو ستا ډېر ښه دوست یم، ما سره دوستي وکړه. دې سپین غوی ډېر زیات پوه کړه چې ګورې خبردار د زمري دوستي د ډېر ګرانه ده او دا به تاله ډېر زیات لوی څه درکړي، نقصان به درکړي. هغه ورته یې زه مړه ما سره شپه ورځ راځي، ما له سامزادو سامان راوړي، ما له خوراک راوړي، ما سره ناست دي. آخر دا چې دا خپل ورور یې خفه کړه د هغه په وجه باندې، دا خپل یو یې خفه کړه، چې خفه یې کړه لږ وخت پس چې دواړه د یو بل نه جدا شو، دې کې چې کوم دی څه وکړه، زمری راغې او چې دا کوم غویې ځان له شوی و په ده باندې حمله وکړه. نو دی بل وی چې زه مړه څه چلو شو، د یاري کولم نه، ما ورته وم وی چې ګوره سم شه مخالفت یې مه کوه. نو دا چې وی خوړه څه چلو شو، زه خو بچ یم که نه، ما سره خو یارانه ده، ما سره خو دوستانه ده. لږ ورځې چې تېرې شوې غویې چې کوم دی څه چلو شو، هغه زمری اوږې شو، چې اوږې شو بل څه خو ونه په ده باندې راغې، چې ده باندې راغې او کله پې حمله کوله، ده خو دې ځان له ځان بچ کولی نه شو، د چغې والی چا ورته وی چې ولې مړ یې کړې، نو ده ورته وی چې مړ خو زه په هغه ورځ باندې وم چې کله ما خپل ورور زما نه جدا کړ، مړ زه په هغه ورځ باندې وم. نن مونږ په دې فخر کوو زما د پاکستان ورسره یاري ده او ما له د دوستۍ لاس را کړی دی، نو که افغانستان هر څنګه وي وي به او همدارنګې که بل ملک هر څنګه ما امن دی ګزاره به کېږي، نورو سره به ګورو عزتمندو چې بل مسلمان ملک د په عذاب باندې کو د دې دوستۍ د وجې نه ته پوه شه چې دقه خدای سبا تا ته هم چې کوم دی اچولي کېدو والا، تم بچ کېدو والا نه. دا چې نن مونږ په امن ناز مونږ وایي مړه څه نشته، هغه ورځ بیا نږدې را روانه ده. د دې ورځو چې کوم دی د دې وختونو څه وکړئ، د دې قدر وکړئ او د الله کریم جل جلاله د دین دپاره ملا وتړئ. آیت کریمه مې درته همدا تلاوت کړی چې الله کریم جل جلاله فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، الله د یو قوم حالت تر هغې وخته پورې نه بدلوي چې تر څو پورې دوی د خپل ځان حالت په خپله باندې د بدلېدو کوشش نه کړي. که ما و تا ځان باندې دا بې غیرته بې حسه بې ضمیره حکمرانان مقررو او تمه د خالد ابن ولید او د محمد ابن قاسم کو، نو بیا زمونږ نه باندې احمقان په مخ د ځمکه نور نشته چې ما و تا ځان باندې هغه خلک مسلط کو چې خپل قوم ته خطاب کوي، نو څوک هم نه پرېږدم، او چې بیا کله د هغې خبره شي نو زه څه وکړم، جنګ وکړم. چې کوم انسان د جنګ نه دومره یریږي، جنګ لا شوی نه دی، خو د نتیجې نه دومره یریږي چې د اوس نه پې لړزان وي. تاسو څه وایې هغه خلک به کشمیر آزاد کړي؟ تاسو څه وایې هغه خلک به د مسلمان تپوس وکړي؟ تاسو څه وایې هغه به د مسلمانانو د عزت او د هغې د حرمت محافظ جوړ شي؟ که جوړیږي هغه به د محمد ابن قاسم د فکر امین جوړیږي. که انډیا ته جواب ورکوي، که د خپل کشمیر بدل اخلي هغه به د محمود غزنوي جانشین اخلي.
هغه خلک به نه اخلي چې چا د رنجیت سنگ مجسمه په لاهور کې ولګوله او څنګه یې ولګوله. رنجیت سنگ څوک و؟ دا د مسلمانانو لور هغه شرف النساء چې هغه کله یو لاس کې به یو به ورسره توره وه پرته او یو به ورسره قرآن و. چا ورته وی دا څه کوې د قرآن او د تورې څه مناسبت دی؟ هغې به وی توره د دې دپاره ځان سره اږدمه، توره د دې دپاره چې د دې قرآن حفاظت پې وکړمه او قرآن د دې دپاره اږدمه چې دا توره چېرته په ظلم باندې استعمال نشي، دا په انصاف باندې استعمال شي. او بیا یې وصیت وکړو وایي چې کله زه وفات شم زما په قبر کې به ما سره تور هم کېدی او زما په قبر کې به ما سره قرآن هم کېدی. چې دې رنجیت سنگ ظالم ته پته ولګېده، دې د وفات نه پس راغې او د دغې مسلمانانو د بیبي قبر یې کولاو کړ، د قبر بې حرمتي وکړه او هغه توره او هغه قرآن یې ترنه راواغسته او هغه یې ترنه یوړل په داسې شخصیت چې د هغه د مسلمانانو د یو لور پس د مرګ هم بې حرمتي وکړه. زه تپوس د موجوده حکومت او د ارباب اقتدار نه کوم چې د دغې رنجیت سنگ د هغه مجسمه لګول خلکو ته یې په طور هیرو پیش کول څه معنا لري؟ دا د بې غیرتۍ انتها ده که نه ده؟ هغه ورځ چې کوم دی یو څو مجاهدین ورغلي دي وردننه شوي دي، بل څه خو وړي نه شو، په کونټۍ باندې چې کوم دی ګوټ ګوټ تللی دی او چې څنګه وردننه شوی دی بیا ورته نیولې ده، هغې ګیر کړی دی، مقدمه یې پې د 295C تحت لګولې ده. دا یو خبره یاد وساتئ، نقل ما سره شته په دې کسانو باندې. او بیا څه چل شوی دی؟ هغې ورته ویلي دي چې ګیر مو کې پروام نشته، لږې کنډم کړی دی، خو ورته یې ویلي دي چې مونږ چې کوم دی د چا مونږه د هغې محمود غزنوي جانشینان یو چې چا بوتان جوړ کړي نه دي، چا سومنات ټوکړې ټوکړې کړی دی، مونږ د هغه جانشینان یو. لہذا عزتمندو که دې قوم ته غیرت چې کوم دی راشي دې قوم کې، بیا به الله مونږ ته د خیر او برکت مخې کولو کي. خو چې دا کومه بې غیرتي شروع ده په دې کې عزتمندو زمونږ تقدیر نه بدلېږي، دې کې زمونږ تقدیر نه بدلېږي چې په کومه بې غیرتۍ کې ما ورته سر ټیټ کړی دی چې نه یاره که ما سر اوچت کړو چېرته جیل رکې ما وانه چئ، چېرته تکلیف راته میلو نشي، چېرته زما مال حال جان چې کوم دی چې کله تا د دې د بدلې د بچاو کوشش وکړو، تا ووایي چې نه زما خانقاه به داسې چلو شي، نه زما مدرسه به خرابه شي، نه زما چې کوم دی زما په عزت باندې به حرف راشي، تر څو چې د خپل پټکې او خپله مدرسه او خپل جومات او خپل ځان خپل مال خپل اولاد دا هر څه د حضور قدمونو کې نه ایښودلې تر هغه وخته پورې عزتمندو په تا صحیح حالات نشي راتلی چې دا هر څه کې دی انشاءالله الله به په تا باندې صحیح ورځ راولي. بس قوم ته دس بستا گزارش دی چې د خدای او د رسول خاطر وکړئ، د حالاتو ادراک وکړئ او د اسلام سره خپل وفا مضبوطې کوي، د حضور د غلامانو سره ملاتړ جوړ شئ. انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې په پاکستان به د اسلام جنډه بلنده ودرېږي. الله کریم دې زمونږ او ستاسو د خپل محبوب علیه السلام په صحیح معنو کې عشق او محبت نصیب کړي. امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله کریم ستا استاد حبیب پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم رضا و اکرام نصیب وګرځئ. حاجی آباد شریف ته څومره دوستان په کثیر تعداد کې چې دلته راغلي دي، ستا د محبوب علیه السلام د یو عاشق په خوا کې ناستې دي، د موی مبارک په ګاونډ کې ناستې دي. خدای د دې په طفیل او برکت باندې د ټولو دنیا او د آخرت خوشحالی نصیب کا، دنیا او د آخرت د غمونو نه وساته، پاکستان باندې د اسلام جنډه خدای بلنده ودروه، عالم کفر د خپل قهر او غضب په څپېړه باندې ووالې کا. زمونږ د حاجي آباد یو ډېر معمر شخصیت چې د ټول عمر یې دلته په اول صف کې منځونه کړي، چشت ګل ماما نن وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي، جنت الفردوس کې الله جل جلاله مرتبه نصیب وګرځي، پسماندګانو له الله صبر جمیل اجر عظیم ورکړي، دا مشکل سفر ورته الله کریم جل جلاله د خپل حبیب په خاطر باندې آسان کړي. څومره مشران او کشران چې دنیا نه رحلت کړی دی، خدای پاک د ټولو مکمل کامل مغفرت نصیب وګرځي. حاجي آباد شریف خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد لري، تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځي. او یا الله کریم کشمیر مسلمانانو ته بالخصوص دعا وکړئ چې خدایا فلسطین مسلمانان کشمیر د کفارو تسلط نه ازادي نصیب کړي او د ملک له خدایا پاک صحیح معنو کې اسلامی حمیت او غیرت باندې ډک حکمرانان ورکړي، بې غیرتو نه د بې دینو نه د نااهلو نه خدای په خپل زمان کې وساتئ. او یا الله کریم جل جلاله اسلامی حمیت او غیرت باندې ډک خلک ورله ورکړي. خدای پاک ستا استاد حبیب رضا علی خان په هر دم کې نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.